فضلجلال مې قسمي زما د کور درې وجلي زه به تې اته وجنم. موږ د چارسدې اوسېدونکي یو. زمونږ چونکې د خورزه په بنو کې واده وه، د دې ته کور کې مسایل وو. روزانه به وال ټکولو، زما د خورینه لاړله، ښه په صلاح ښه په مشوره. دې سره چاقو نشته، دې سره تمانچه نشته، دې سره یو قسم له وسله هم نشته. دې لاړل او دغه خپلې خور کره لاړل او دې وی چې موږ به د خپلې خور دا مسایل حل کړو. همالته به حل کړو خپلې خور ته او د دې سخر سره، د دې لیور سره، د دې خاوند سره به موږ دا مسایل حل کړو. دا خبره به زموږ هلته ختمه شي. خو چونکې زموږ خو د بنو د خلکو نه ډېر لوی امید و، موږ هم پښتانه یو، دا د بنو خلک هم پښتانه دي، ځکه چې دی به د بنو خلک پښتانه خلک دي، دی به میلمه سره داسې کار نه کوي. چونکې زموږ خورینو سره ډېر زیاتې کړې دي، ډېر ظلم شوی دی، ځکه چې داسې ماشومان په خپل کور کې دننه نه ورسره ټوپک شته، نه ورسره تمانچه شته، نه ورسره وسله شته، او ته درې ماشومان په کور کې وژنې او بل د خور په کور کې وژنې، نو دا ظلم. نمبر دو، زما د هغې علاقې ډي پي او صاحب ته، ډي آی جي صاحب ته، ایکس ایچ او صاحب ته، مورر صاحب ته زما اهم خواست دی چې موږ سره د انصاف وشي، او داسې انصاف ته وشي چې د یو کوره درې جنازې وچتول دا ډېره ګرانه خبره ده. زموږ د کوره، زموږ د ړنه، زموږ د روره، زموږ د خوره د یو سړي تپوس وکړي، زموږ خو یې کور وان کړ، زموږ د سره تنازع نه وه، دښمني نه وه، زموږ یې کور وان کړ، زما یې خورینه مړه کړل، زه یې ماما یم. زموږ درې مړو، زموږ درې جنازو، زموږ درې جړه، زموږ درې فریاد د دې تپوس وکړي. بیا هم ورته زه ډي پي او صاحب ته دا درخواست کوم، ډي آی جي صاحب ته دا درخواست کوم، ایکس ایچ او صاحب ته دا درخواست کوم چې زموږ پر کیس باندې د مکمل سرخي واچولی شي. که سرخي یې وانه چوله او زموږ یې تپوس ونه کړه، فضلجلال مې قسمي که نه، د هغه ته تپوس 252 کسان، دا نه چې دغه درې رونه ومړه شو. لومبۍ خو موږ حکومت ته درخواست کوو، که حکومت زموږ درخواست ونه منلو، زموږ کیس یې پېښور ته راوانړلو، زموږ خبره امین ګنډاپور ته ونه رسېده، نو فضلجلال مې قسمي زما د کور درې وجلي زه به تې اته وجنم. که زما تپوس حکومت ونه کړه، که کله زما حکومت تپوس وکړو، زما کیس یې پېښور ته راواړو، زما په حکومت باندې هېڅ اعتراض نشته.